د خیبر پښتونخوا وزیر تیمور سلیم جګړه نن پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د پاره د 10 ارب روپو ترقیاتي منصوبو د پاره سلورم قسط نه دی جاری کړي. خو د پارلمان ځینې غړي وایي چې په قبایلی ضلعو کې چې څومره پندونه مصرف شوي د هغې حساب دی وشي. په موجوده حکومتي اتحاد کې شامل غړي وایي چې د قبایلی ضلعو د ضم کېدو وروسته کله هم قبایلی ضلعو ته پوره ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی شوی او د دې ذمہوار به وفاق کې تیر او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وی. ځکه چې د نوي حکومت دراتلو ډېر لږ ورځې کیږي. د خیبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خبري غونډې ته ویل کو قبایلی ضلعو ته دا 10 ارب روپۍ ورنکړل شوې نو خلک روان پرمختیایي کارونه به په ټاپه ودرېږي. نو موږ ویل تر څو چې نوې NFC وارډ نوې اعلان شوی تر هغې دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې قبایلی ضلعو ته پیسې ورکړي. تیمور سلیم جګړه ویل چې په دې اړه به وفاقي حکومت د خزانه محکمې ته خط هم لیکي او د هغې به بیا پوښتنه هم کوي او دا پیسې به د هغوی نه ضرور اخلي. د هغه په وینا د 2019 او شلم په مالي کال کې یو کم 80 ارب روپۍ ټاکل شوی وي، 80 ارب پکې جاری شوی وي او 50 ارب روپۍ پکې مصرف شوی وي. دغسې په کال 2022 او 2023 مالي کال کې 3 ارب روپۍ منظور شوی وي خو همدومره جاری شوی هم وي او 2 ارب پکې مصرف شوی وي. خو ویل دغسې روان مالي کال کې 9 ارب روپۍ منظور شوی او 55 ارب جاری شوی چې پکې 50 ارب مصرف شوی. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي چې په تیرو 3 کالو کې د زیاتې مودې نه د تحریک انصاف حکومت په دې کې ناکامه شوی چې قبایلی ضلعو د پاره 3% NFC وارډ کې برخه ترلاسه کړي. هغه ویل چې تیر حکومت NFC وارډ هم نه اعلان کړي او نه یې پکې کوم عملی اقدام کړی دی. نو موږ دعوا وکړه چې د قبایلی ضلعو د پیسو ډیره برخه صوبې په نورو ضلعو کې لګولې ده او چې کومې پیسې جاری شوي او خرج شوي د هغې هم کره معلومات نه دي شریک کړی شوي چې په کومو مدونو کې لګېدلې دي. دغسې د سفیران د سینټ د قایمه کمیټې مشر سینیټر خلال الرحمن تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی دی چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي فنډونو کې 4.2 ارب روپو حساب نشته چې دغه پیسې چېرته او کله خرج شوي. په خط کې ویل شوي باید چې اډیټر جنرال اف پاکستان دی دغه فنډونو د خرج کولو فارنزیک ریپورت تیار کړي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400